السلام علیکم. ثناګل نعماني ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګلو کتونکو نن په پښین ښار کې د محمد نبی پښیني د زیر نظارت لاندې په ښار پر مین ښار باندې لکه څنګه چې دی هر کال د کتاب میله لګوي، سږ کال یې بیا دا د لګولې کتاب چې کوم دی کتاب کې دننه خالي صفحات نه دي، په دې کې چې کوم دی په دې کې سوچ دی، په دې کې ژوند دی، په دې کې مستقبل دی، په دې کې راز دی. نن د دغه راز د دې سوچ د دې مستقبل د دې کانیانو په مابینځ کې موږ دلته ولاړ یو. تاسو وینئ چې زموږ په عقب کې دلته د پښین ښار طلبات، د پښین ښار ادیبان او د پښین ښار نوجوانان، د پښین ښار پر کتاب مین هغه خلک په عقب کې دا دي ولاړ دي. موږ به زو تاسو ته به ښکاره کوو چې د ولس کم سوچ دی، د ولس کم فکر دی، په سټایل کې کم کتابونه حاضر دي او د ولس د دې څخه کم استفاده حاصلوي. څخه محمد نبی پښیني ولاړ دی چې دی د دې ځای ارګنایزر دی، دا کتاب میله چې کوم دی کوي دا وخت څخه دی کوي. راځو به د ده څخه پوښتنه کوو. السلام علیکم. دلته خلک په اصله کلچر باندې فخر کوي، دلته خلک په منشیاتو فخر کوي، لیکن تا د هغو سوچ ور د بدلېدو لپاره محنت کړی دی، کوشش کړی دی. تاسو څه ویل غواړئ ستاسو د کتاب متعلق او د پروژ کال د سږ کال په مابینځ کې څونه؟ ثناګل یو جان مننه. دا تقریبا زموږ اووم کال دی چې موږ د زیرې په سطح باندې کتابو میله کوو. زموږ کوشش دا دی چې خلک کتاب ته راشي. د دې مقصد دا دی چې په پښتانه قام کې شعور راسي. تقریبا د 18مې صدۍ څخه چې د کومې ورځې څخه انګریز دلته راغلی دی، پښتون بیا شعور نه دی لیدلی. موږ غواړو چې په پښتانه قام کې چې کوم دی هغه د کتاب په ذریعه شعور راسي. موږ څخه دلته په کتاب میله کې چې کوم پبلیشر دی چا چې دلته بکس لګولی دي د هغه هنر د موږ سره ولاړ دی، د هغه څه به پوښتنه کوو او هغه خوا ته به راځو. راسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو دلته به حیثیت پبلیشر په کتاب میله کې خپل برخه اخیستې ده. تاسو سره کوم کتابونه؟ موږ سره خو تقریبا ټول پښتو ادبیات، تاریخ او داسې ادب سره تړلي کتابونه موجود دي. اوس په کال کې یو وار راځو داسې غټې غټې میلې لګوو د کتابو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د بورډ اول خپل تعارف راته وکړه او ستا د کوم شعبې سره تعلق؟ زما نوم سید سهیل خان دی او ما د بزنس ډیګري کړې ده. داسې د انکر صاحب چې مطلب چې موږ کوم تعلیم یافته او ترقي یافته ملکو ته وګورو، هلته د کتاب ډېر غټ اهمیت دی. خاص کر کله فنلنډ ډېر د مطلب خوشحاله ملک دی، هغه ته موږ وګورو د هغه کتاب ډېر قدر کوي، ګرده کتابونه وایي. نو بدقسمتي څه دا دی او وکړه چې زموږ په علاقې کې د کتاب جان ډېر کم دی. ورکمه دا ملي کېږي، دا ملي د وجې د په پښین کې کوم خلک دي هغوی سوکه سوکه د هغې به کېږي. شهزاد صاحب، محمد نبی پښیني صاحب د 2 کالو څخه مسلسل جدوجهد کوي دلته په ښار کې د کتاب میلې لګوي. تاسو د دې کتاب میلې ته په کوم نظر ګورئ او ولس ته هغه کوم پیغام ورکوي چې هغه د منشیات او د اصله کچپ؟ زه یوه خبره په دا پښین کې ډېر په افسوس سره کوم نه، دلته د بریاني ابتدا کېږي، د ټرکټر د کېږي، د ریړۍ د کېږي، د پټاټو د کېږي او دا یو ښار دی پښین. او پښین یو دی ښار دی چې په تاریخ کې وګورې نه، دا د ژوندیو ښار دی. خو ما ډېر کم ژوندي دلته ولیدلو. د عصمت ضعیف صاحب زما پر څنګ ناست دی، دا ټیم دی د هغه پښین دی، د 18 کتابو مصنفه دی او کتابونه یې ځي. موږ داسې څوک نه ولیدی داسې علمي چې دی راسي یا د ابتدا ته راځه. اوس کتاب چیز دی؟ کتاب خو یو شعور دی، کتاب تاریخ دی، د کتاب ضرورت پرون هم نن هم دی سبا هم دی چې ادب او کتاب، سیاست او تاریخ د ژوند څومره لوی حصه ده نه. نو دا تاریخ هم دی، دا ادب هم دی، دا سیاست هم دی، دا فلسفه هم ده، دا ساینس هم دی، دا اتلان هم دي نه. نو په دې وجې زما چې هر څه وګایږم خو د کتاب په اهمیت هغه خبره زما ده. مننه یو جهان. ولس پیغام دی، حیثیت دی او صحنې تاسو راسئ. کتاب بالکل مه اخلئ، صرف د وګورئ پر دا ټیبل باندې دلته کتابونه پراته دي، تاسو کتابو ته خالي وګورئ. کتاب بالکل مه اخلئ او د هغه سره سره دا پیغام دی، د کتاب سره د علم د روشنۍ سره تاسو په کور کې په علاقه کې خالي یوه دانه درخته ولګوئ. تاسو به په علاقه کې او په ملک کې په ښار کې به تاسو تبدیلي راولئ. موږ ته راکړئ اجازت. په خدای پامان.